बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 50 پړانګو کې ډېره زیاته افسوسناکه ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخته شوې ده دوستانو چې د ځمکې په تنازعه باندې د دوو فریقینو ترمنځ دا فایرینګ شوی دی چې په هغه فایرینګ کې د یو فریقین څلور کسان ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل شوي دي بلکې د بل فریقین یو کس زخمي دی دوستانو دوی د ځمکې په تنازعه باندې څنګه وران شول دوی دواړو په یو بل باندې فایرینګ په کومه طریقه باندې شروع کړو دوی دا خبره څنګه داسې ورسېده چې دوی دواړه فایرینګ ته مجبوره شول د دوی ټول حقیقت تاسو راته دلته په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټار افیشل چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا واخلئ زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي دوستانو مینوالو ډېره زیاته افسوسناکه ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخته شوې ده د ظلم انتها شوې ده په چارسده پړانګ غار کې د دوو فریقینو ترمنځ فایرینګ شوی دی د ځمکې په تنازعه باندې چې د هغه فریقینو ترمنځ د فایرینګ نه بعد د دوی دواړو ترمنځ داسې فایرینګ شوی دی چې زنان هم پکې لګېدلي ماشومان هم پکې لګېدلي ځوانان هم پکې لګېدلي دوستانو دوی دواړه موږ کوچلته وګورو په چارسده پړانګو کې چې کوم خلک اوسېږي هغه ټول دښمنداره وي یا د ځمکې یو ټوټې دپاره چا کتنونه کړي وي یا چا غیرت په نوم باندې کتنونه کړي وي بیا هلته پړانګو کې اوسېږي خو دوستانو تاسو ته یادګرونه کوم چې په چارسده پړانګو کې چې دا کومه واقعه رامخته شوه دا ډېره زیاته افسوسناکه ډېره زیاته دردناکه واقعه ده د دوی دواړو ترمنځ هېڅ اختلافات نه خو د ځمکه اختلافات پیدا شول ځمکې تنازعه باندې اختلافات پیدا شول هغه اختلافات دې حد ته ورسېدل چې دوی دواړو په یو بل باندې فایرینګ شروع کړو او هغه فایرینګ دې حد ته ورسېدو دوستانو چې په فایرینګ کې دوه زنانه یو ماشوم او یو نارینه مړ شوي دي او دوه زنانه او یو ماشوم ډېر زیات په سخت حالت کې په اسپتال ته رسولی شوي دي دوستانو فایرینګ لا اوس هم جاري دی فایرینګ بند شوی نه دی کوم کسان چې اخوا دې خوسېږي هغوی دا کسان زلزل اسپتال ته ورسول الله دې وکړي چې دا فایرینګ بس کړی شي او د چارسدې پړانګو پولیس فوراً په دې باندې ایکشن واخلي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټار افیشل چینل سبسکرایب کړئ نشان ورڅخه مخه واخلئ زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام